الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي كم ركبت على الخطايا فهب لي توبة قبل المنايا إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا من عرب وعجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة تنهل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك انتهائی واجب الاحترام درنو قدردان مشرانو اللہ رب العزت بمن و تاسو باندې
عظیم احسان دا کړی دی چې الله رب العزت موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړو. دا د رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې ډېر لوی احسان دی. علما فرمایي چې موږ او تاسو الله رب العزت ته سپرچای نه ولېږلی چې الله ته چې موږ په بندې آدمانو کې پیدا کړي مسلمان هم پیدا کړي، بلکې دا د الله رب العزت پل فضل وشو، پل کرم وشو، مهرباني وشولا او رب ذوالجلال مونږه د مسلمان په کور کې پیدا کړو. او بیا دویم عظیم احسان د رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې دا وشو چې الله رب العزت 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دی دنیا ته رالیږلي. د هر یو پیغمبر ځان له یو مقام دی د الله په نیز باندې، لیکن د عقاید و جہاں احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لچکم مقام الله په تمام انبیاء کې ورکړی دی، د هغه دا ټول مخلوقات گواه دي چې رب ذوالجلال خپل محبوب لا په 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو کې ډېر لوی اوچت اعلی ارفع مبارک مکان او مقام ورکړو. نو د هغه مبارک پیغمبر په مبارک امت کې الله رب العزت موږ او تاسو پیدا کړو. او د هغه پیغمبر دی امت تراتل دام د الله رب العزت یو عظیم احسان دی. ځکه قران کریم کې الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، لقد من الله علی المؤمنین، وای په تحقیق سره الله رب العزت احسان کړی دی په ایمان والو باندې. الله احسان کړی دی په دې کلمه گو مسلمان باندې، رسولا من انفسهم، چې په دې کې یو داسې مبارک پیغمبر د دوی د جنس نه را لېږلی دی، یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چې هغه د الله د کلام ښودنه کوي، تعلیم اور تعلم ورکوي، او د حکمت او د نصیحت لار دي ته ښیي، او تزکیه نفس راولي د دوی د ګناهونو نه پاکوي. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، او مخکې د دې پیغمبر د راتلو نه دا ټول خلق گمراه. زه د هغې په تفصیل کې نه ځم، ما صرف دا عرض کوم چې الله رب العزت عظیم احسان وکړو چې الله موږ او تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو. او بیا الله رب العزت په موږ او تاسو باندې دا عظیم احسان وکړو چې دین الاسلام یو مبارک اکمل مبارک دین الله موږ او تاسو لرا دومره مبارک دین دی دا چې په تمام سابقه او ادیانو کې د ټولو نه الله ته غوره او بهتره چې کوم دی د الله دا دین الاسلام دی. قرآن حکیم فرقان حمید کې الله رب العزت فرمایي چې دا دین چې نوم د دې اسلام دی دا الله ستاسو لپاره په خپل چې کوم دی غوره کړی دی. چې څوک په دې دین الاسلام باندې زندگی تیر کی هغه کامیاب دی، او چا چې د دې دین الاسلام نه ہٹ کر زندگی تیر کړه او په دې چاہت باندې تیر کړه
چې د دین الاسلام نه علاوه بزه بلې ولار اختیار کما او په هغه باندې به الله مال د قیامت پر ورځ باندې نجات راکړي نو ای خیال استو محال استو جنون زکه صاف صاف الله په قران کریم کې الله فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه چې څوک د دین الاسلام نه علاوه په بل طریقه باندې چې کوم ژوندۍ تیرولو غواړي او دی وی چې د الله تر طرفه ماته نجات ملاوي شي نو ته نجات نه ملوي او نه به هغه لارا او هغه دین چې کوم دی دته قبول کړی شي که قبليږي صرف او صرف د الله دین الاسلام باندې نه قبليږي زما عزت منو زما موضوع دا نه وا نن زموږه موضوع چې کوم دی هغه په دوه عنواناتو باندې دا زما مختصر داغه ذکر کوما یو کو دو دریو ورځې بعد چې کوم دی د محرم لسم ورځ شروع کیږي چې هغه ته عاشورا ویل کیږي د هغه ځان له فضیلت دی او د محرم الحرام د دې لسو شپور ځان له یو مقام دی او په دې محرم کې چې کوم دی د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د اهل بیت چې کومه قربانی وا کوم شهادتو د هغه ځان له یو مقام دی او سباله چې کوم دی یو بل ورځ دا چې هغه ته جشن ازادي ویل کی دا آزادۍ ورځ زما عزتمندو د آزادۍ ورځ دې ته ځکه ویل کیږي چې رب ذوالجلال مسلمان د هغه باطل قوتونو او طاقتونو چې کوم د اخلاص کو او یو جدا ملک چې کوم د هغه د پاره د هغه انتخاب وکړو او د لا اله الا الله په بنیاد باندې کوم د هغه ملک تیار زما عزتمندو دې د پاره علماء قرباني ورکړي دي دیندار او خلکو قرباني ورکړي دي د دې پاکستان د ازادېدو لپاره عام مسلمانانو د خپل تن من دن د اولاد قرباني ورکړي دي تاسو تاریخ وګورئ چې څومره تکالیف او پریشانو سره چې کوم دی دا ملک مونږ ته حاصل شوی دی په څومره سخت سره چې کوم دی دا ملک یو حصہ چې کوم دی مونږ ته میلاو شوی دا په څومره لوی لوی قربانو سره چې کوم دی د دې ملک یو جزیره چې کوم دی مونږ تاسو ته میلاو شوی دا افسوس صد افسوس نن د هغه خلکو هغه قرباني مونږه بالکل چې کوم دی یې کړی دي د هغه خلکو هغه تکالیف پریشانای مشقتونه سخت د دې ملک د حصول لپاره هغه مونږه چې کوم دی بالکل یې کړی دي نن مونږ تاسو په بل لار باندې روان هغه لار مونږ تاسو په خپل اختیار کړی دا حالانکه هغه خلکو مونږ ته نه ویلی دا هغه خلکو مونږ ته دا پیغام نه ورا کړی چې تاسو ته ازادي میلاو شولا تاسو ته یو ملک میلاو شو تاسو ته یو وطن میلاو شو د ډېرو قربانو نه بعد د ډېرو تکالیفو نه بعد د ډېرو مشقتونو نه وروسته اوس په دې آبیاري کې کوم تاسو په خپل ځان باندې کوئ نو نن موږ د هغه آبیاري څنګه کوو الله دې راته معافي وکړي ټول خلکو ته پته ده گورنمنٹ هم دغه شانتي دي
او عوام چې کوم دی الټه دي عوام نن په کوم لار باندې روان دي بجای د دې چې دا لوري لارې اختیارولو نه علاوه مونږ او تاسو یو لار اختیار کړې وي او هغه د الله د اطاعت په دې ورځ باندې مونږ د شکرانه 2 رکعات نفل زیات کړې وي د الله نام دعا غوښته وي چې الله ستاسو لاک شکر دې ستاسو لاک احسان دې ستاسو لاک مننه ده چې دا په تمام ملکونو کې د ټولو نه اعلی د ټولو نه افضل د ټولو نه بهترین د لا اله الا الله په مریاد باندې چې کوم دې د عمل مال را کړی زه دا غي شکریا ادا کوم زما عزت په شکریا نشتا دا غټي غټي باجی پیدا کړی دي که بچا باندې زما دا خبره بدلږي زه دا غي معافي غواړم دا غي ما شومان قصور نه دي ماشومان پس پوئیگی ماشومانان کو نادان دی ناپوی دی پا اس پاندی ناپوئیگی اگوی لک شانتی زدو کی مشرانی جی کم دے آگی زد دلاس نا مجبور شي او دا اگوی آگا زد پورا کی دداسی زد او دداسی د زړه مراد پورا کول د پاره چې هغه کې نور ته نقصان ورسي زمای بندو دا احمقی دا دانای نه دا نن تاسو وګورئ غلې په غلې باندې دا لوی باجی پنګا پونګا چنګا چونګا جوړ کړی دي کور کې به بیمارانی څوک ته په جمعات کې موز نشي کولای څوک ته پکور کی تلاوت نشي کولای څوک ته پکور کی ترجمه نشي کولای څوک ته پکور کی کندې ذکر اسکار نشي کولای څوک ته پکور کی مراقبه نشي کولای څوک ته په جمعات کې کندې ذکر اسکار مراقبه او د الله د دین خبره نشي کولای پنګ پون چنګ پون تاسو دا زاده دا مقصد دی ما تعالی آزاده دا درس را کړی دی لعنت دی په هغه مور پلار باندې کہ اوسڑے خپکی کی لک پیری دے خپشی لعنت دی په هغه مور پلار باندې چې داسې لار د خپل بچی د پاره اختیار ای لک لعنت دی به کپڑے ولا واخله خیر د خبره نه ده پیزار ولا واخله داږي خوشحالي آزاده ورځ ده سم مسله نشتا لیکن دا د ناصور شیخ علماء خلا دا د تکلیف ده شیخ علماء خلا دا د خلقو د عزیت شیخ علماء خلا څومره خلک ورته ګور زور ته خپل چې کوم نه کنسل کو ولې زمانه ته خو شپې آرام شته نه د ورځې آرام شته یو چنګ دی بل پونګ دی بل چنګ دی بل پونګ دی یقین عمر په دې مزغو کې لګي دسړي تاسو هم دا आवाज نه اورئ کنه اورئ کانه یا خو زو په غلطه باندې ما ته وای پولیس ته په غلطه باندې ته غلطه خبره کوي او که زه په رښتیا باندې ما په صحیح باندې ما نو بیا په تاسو کې څه کمی لک لعنت دی په هغه مور پلار باندې لک لعنت دی په هغه مشرانو باندې لک لعنت دی په هغه رونو باندې چې د خپل بچو لپاره دا لار اختیاري دا د يهوديت لار اختیاري دا د صهيونيت لار اختیاري دا د عزيت لار اختیاري دا د شرم لار اختیاري دا د شرم لار دا وشرمېږي او ارزانم نه ده کنه 400 500 بیا وې زما د رزق درک نه لګي دیاړي مې نشتا کاروبار مې نشتا د بچی د پاره پنګا پونګا د پاره چې کوم دې دا شېشتا دا دې په سوا غستو دا شکریا نه دا وره دا بدمستی دا او یقین عمره چې د دې بدمستی د لا سبب موږ باندې چې کوم دې عذابات راځي د دې بدمستی په وجه باندې چې کوم دې قهر او عذاب چې کوم دې موږ او تاسو باندې راځي لګا عذابونه دي تاسو د څه شي ازادي غواړئ
ستا ملک آزاد شوی دی خالی ته نه آزاد په صحیح معنو باندې ارته زوه مت نه آزاد ته غلام ذهنی غلامی جسمانی غلامی ته شي آزادي تاسو راواله کتابونه وګورئ ستا صرف خطه آزاد ده ستا باډر آزاد دی ستا اسمکه بیاله ده ستا د اسمکه یو حصہ او ټوکړه بیاله ده تم حق شانتی کوم دے بربادی تم حق شانتی غلامی تم حق شانتی کوم دے جسمانی طور باندې او روحانی طور باندې کوم دے غلامی د نور خلقو په اشارو باندې چلےږي ستا په عدالت کې کم قانون چلےږي ستا په تاړه کې کم قانون چلےږي ستا په ملک کې کم قانون چلےږي ته خو دې خبرې ته سوچ وکړه شانتي ته هیڅ شي ازادي او که ازادي نو د ازادۍ دا مقصد نه دی د ازادۍ دا منشا نه ده د ازادۍ دا دستور نه دی د ازادۍ دا دستور دی چې په دغه ورځ باندې رب د ټوله ورځ تیره کا سر د سجدې نه اوچت لګي اے رب کریمه ستا لاک لاک احسان دی چې تا زما د مشرانو قرباني قبول کړه او مله دا خطه راکړله تا د علماو اینې چې کوم دی قبول کړلې ما ته کوم دی دا خطه راکړله تا زما د مور او د خور د سر د سالو او د پټکو او دغه صادر لحاظ چې کوم دی وکړو مله دا خطه راکړله زما د بچو قرباني چې کوم دی قبول کړه او مله چې کوم دی دا زمکه ټوکړه راکړله رب ستا احسان زه هیڅ کله نشم هېرولی په نن شپه به تاسو دا کیل وګورئ نیټ چې کم خلک استعمالوي هغه خلکو ته پته ده لګړ ګرځي خلک په دې شپه باندې دا د الله قهر لا د الله عذاب لا د الله رب العزت دشمنی ده کلم کله على الاعلان چیلنج ورکول دي کلم کله مونږ دومره طاقتور یو داسې ازادي حاصله کړې ده ته زموږ څه کولی شي هغه قومونو هم دا خبرې کولی شي کوم الله غر کړل ان القوة لله جميعا تمام طاقتونو سره چشمه یو د الله ذات دی قوم سبا قوم شعیب قوم عاد قوم ثمود دا لوی لوی زما واستانه په طاقت کې سیوا وو لیکن چې شرکس شو دا الله قهر او عذاب له دعوت ورکو رب ذوالجلال بیا دا غوي سره سو وکړل دا سه فنا کړل دا سه صفه استینه میټاو کړل چې نوم اغستلو والیم څوک نشتا نو خدا را دا ورځ کم دی د الله رب العزت د طرفه یو نعم البدل وګڼئ په دې ورځ باندې نافرمانی نه د معصیت نه د ګناه نه د الله د قهر او عذاب نه چې کوم دی د خپل ځان حفاظت وکړي د خپل اهل او عیال حفاظت وکړي اذیت مور کوي چاله که اذیت هم چاله ورکو اذیت په درته میلاویږي که تکلیف هم چاله ورکو تکلیف په درته میلاویږي یاد یې وساتئ زما دا موضوع نه وه خو چونکې خبره راغله منځته نو سبا 14 اگست دی د 14 اگست په ورځ باندې خپل سرونه چې کوم دی الله تخکته کوي ټول ورځ چې کوم دی د الله نه وغواړئ د الله شکریا ادا کوي د الله رب العزت احسان چې کوم دی د هغې شکریا ادا کوي هله به چې کوم دی زما وستا د 14 اگست خوشحالي چې کوم دی رنګ راوړي او که داسې نه وي زما عزتمندو دا کومه عذابات چې په موږ او تاسو باندې نن سبا چلیږي که نه په دې کې به کمی نه راځي په دې کې به زیاتې ورځ ته ورځ راځي دا به سپکېږي نه دا به ورځ ته ورځ درنېږي دا به لرې کېږي نه دا به ورځ ته ورځ په ما او تا باندې چې کوم دی د وریځې په شانتې راغوړېږي دا به ختمېږي نه دا به د اسمان په شانتې چې کوم دی درانب زما او ستا په وجود باندې پراته وي نو د الله قهر او عذاب له چې کوم دی دعوت مه ورکوئ
د الله سره ټکر غستو ولا په کل کائنات کې هیڅوک نشتا او چې چا د الله قهر او عذاب له دعوت ورکو د الله سره ټکر واغستلا الله پاش کړل او د سبا حسنین چې کوم دې میټاو دې خبره خپل ځانم او ساتي خپل اهل او عیال مو ساتي د بچو هر ضد مو پورا کړو د بچو هر ادا مو پورا کوي د بچو هر خواهش مو پورا کوي دا رستو بیا سړی ته ګران شي او چاته چې ګران شوی دا هغه ته پته ده دا به بیا په دې سټ باندې سوري کې کستا سړی او کني بیا به ول پورا کوي جائز خواهش ول پورا کوي لکه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي د عاشوري په ورځ باندې د 10 محرم په ورځ باندې یو سړی روزه کې نه خودله مستحب روزه ده په دې ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې خخ خوراکونه وکړل خو لباس ورته واغوستو خخ خوراکونه ورته طعامونه ورته چې کوم نه پیش کړل فل فروټ یې ولا راوړل خو خرچه به وکړه وی رب ذل جلال با ټول کال چې کوم نه تنگ دسیان چې کوم نه دغه مسلمان د حفاظت الله کوي د ټول کال ذمہواری الله غسته دا چې په دې ورځ باندې په جائز طریقې سره په حلال طریقې سره په خپل اولاد باندې د خپل رزق وسعت راولا اعلی لکانی ولا ورکه په دغه ورځ باندې اعلی لباس ورته چې کوم دې زیب تنکا او خیال وساته په وی ټول کال با الله تعالی تنگ دسته نه ساتي سفیان رحمه الله فرمایي چې مونږ بارها په دې خبره باندې تجربه کړې ده بارها نن خو زموږ استاد یقینا کمزور دی کنه اسنه الله دې راته معافي وکړي بعض خلک بیا دا ما خو خرچه وکړه ما ته اوس میلاو نشو د یقین دخلم پکې دی یقین مم ساتي په دې خبره باندې ځکه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې بندا د الله سره څنګه ګمان کوي الله اور سره د هغه ګمان مطابق معاملہ کوي او بل حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات د تمام اعمال دارومدار چې کوم دی الله په نیت باندې کې خو دی او زما عزت مندو دا نفلی روزه د عاشوري دا ثوابونه ډیر زیات دي وای چې د عاشوري یو روزه کې خودلا نو بعض علما فرمایي چې صرف د لسم تاریخ روزه کې خودل چې کوم دا مکروه تنزیه دي یا و سره یو روزه مخکې دي یا و سره یو روزه روسته دي یا بدن هم او د لسم تاریخ دواړه روزي دي ایا بدل لسم او د یو لسم دواړه روزي صرف یو روزه بنک دي ځکه چې یو روزه صرف يهودو وکي خودلا او د هغه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ممانعات کړو او دا د عاشوري روزه د رمضان مبارک د روزو نه مخکې چې کوم دی داسې فرض وا لکه څنګه چې د رمضان مبارک روزه فرض ده لیکن چې کله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې د رمضان مبارک احکامات نازل شو د رمضان مبارک روزه چې کوم نه فرض شو الله دا غي فرضیت ختم کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو جس کا دل چاہے رکھے جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں چې چا کې خدا فضیلت پورته میلاو شي چا کې خدا ثوابونه پورته میلاو شي چا کې خدا د الله رب العزت په د طرف په کوم دې معزز شي او چې چا کې نه خدا سملامتیا پکې نشتا ثوابونه څومره دي د یوې روزي ثواب علما فرمایي حدیث پاک ابن عباس کې راځي چې چا د عاشوري یو روزه کې خودلا نو د یوې روزي په بدله کې رب ذل جلال د لسو زرو شهیدانو
د شهادت ثواب الله ورکړي. بل روایت کې راځي د لس زرو عمرو او د لس زرو حجونو ثواب چې کوم دی الله په دې باندې کې خو دی. او بل حدیث کې راځي چې چا د عاشورې د روزې د یو روزدار د افطارۍ تنظیم وکړو، د عاشورې د روزې دا صرف د دې عاشورې د روزې فضیلت دی چې چا د عاشورې د یو روزدار د روزې د افطارۍ تنظیم وکړو د ماښام د پاره، اگر که هغه یو کجوره ولی نه، اگر که هغه یو ګلاس ولی نه، دا نه چې په بر بیٹ باندې چې کوم دی هر څه دی ول، نه یو کجوره دی ولی نه، یو ګلاس وب دی ولی نه، چې چا تنظیم وکړو هغه تنظیم کون کی لبا الله رب العزت دومره ثواب ورکړي لکه د امت محمدیه علی صاحب الرسول د تمام امت چې څومره نادار فقرا غریبانان مسکینان یتیمان غربا چې څومره امت محمدیه کې دا خلک ته لکه چې په بر بیٹ باندې چې کوم دی غویلا طعام ورته دومره ثواب دی ویلو. نو دې طرف ته راتل پکار دي، بلې غاړه ته نه دی وتل پکار، اهتمام ساتل پکار دي. چاله الله توفیق ورکړي دي، وسعت ورکړي دي، طاقت ورکړي دي، قوت ورکړي دي، هغه دې اهتمام وکړي. او چې چاله الله وخت نه دی ورکړي، توفیق نه دی ورکړي، یا پس عذر باندې کوم دی دنه ساقط شولا پات شولا نو سره ملامتیا پکې نشتا، او خفغان پسې پکار دي، خفغان پسې ځکه پکار دي چې پته نه لګي را روان کال چې کوم دی بیا زما زندگی شته دی او که نشته دی، د دومره لوی لوی ثوابونو نه چې کوم دی زه محروم شوم، د دومره لوی لوی اجرونو نه چې کوم دی زه محروم شوم، صرف په دې نیت باندې چې کوم دی ورپسې خفغان وکړي. الله رب العزت زموږ استاد حامی او ناصر وګرځي. رب ذوالجلال دی د دې عاشورې د روزې کې خودلو موږ ټول له توفیق راکړي. یاد وساتئ د عاشورې روزه به ان شاء الله په 19 تاریخ باندې کوم دی لسم محرم راځي، په 10 اگست باندې کوم دی میاش نوي شوی دا، په 10 اگست باندې کوم دی یکم محرم او په هغه حساب سره کوم دی په 19 اگست باندې کوم دی د عاشورې ورځ راځي. نو او دا ورځ به کوم دی دا د جمعرات ورځ راځي، د جمعرات. نو بیا کوشش دا وکړئ چې د 9 تاریخ د محرم او د لسم تاریخ دا دواړه ورځې، یا د لسم تاریخ د محرم او د 11 تاریخ د محرم، یعنی بود جمعرات یا جمعرات او جمعه، هغه چې تاسو ته څنګه آساني. الله دې موږ استاد په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ تفسیرات ګناهونه ته معاف کړي. چې ډېر خبرې وشوي چې ازړه ازار شوي دا غي د فرض معافي غواړم، معافي راته وکړي، ځکه دا داسې مسائل دي، داسې دغه دي چې بغیر د دین چې کوم دې زموږ گزاره نه کیږي. الله رب العزت دې موږ ته ټول خبرې معاف کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.